تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم خلکو ایمان راوړی و هغه خلکو ته د مکې معظمې خلکو تکلیف ورکول شروع کړل. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مسلمان شولو، بیا مور د کور نه ویستلو. دغه شان عمار فرمای چې زما پلار او زما مور چې په مکه معظمه کې د مسلمانۍ د وجې نه د مکې خلکو شهیدان کړي او زما پلار چې دی عمار فرمای چې یاسر زما پلار او مسلمان شوی او د مکې خلکو ورته وویلو چې ته د خپل خبر نه واپس شه او یاسر د خپل خبر نه واپس کېدلو او د مکې خلکو شهید کړلو. ویل دغه شان زما مور و سمیه رضی الله عنها مسلمانه شوې وه او د مکې خلکو ابو جهل او دې ټولو خلکو د خلکو مخامخ راویستله او ورته وویلو چې خپل خبرې نه واپس شه. سمیه رضی الله عنها فرمای عمار فرمای زه ولاړم او زما مور انکار وکړلو او ابو جهل پې د نیزې ګزار وکړلو او زما مور را پرېوتله د خلکو مخامخ او زما د مور نه ساه وختلو. زما د مور وینا هم دا وه چې فزت برب الکعبه، زما د کعبې په رب باندې قسم وي زه کامیابه شومه. د اسلام دپاره په مسلمانانو کې اولنی شهادت چې دی سمیه رضی الله عنها ته راغلی دی، یعنې اولنی شهادت د سمیه رضی الله عنها دی. نو دا د مسلمانانو په ټولو مسلمانانو دا سختیانې وي. بیا داسې وکړل چې په مکه معظمه کې دوی ویل چې دا مسلمانان له خو تکلیف ورکوو خو د دې نبي علیه صلات وسلام سره په خپله هم څه کول پکار دي. باقاعده کمیټیانې به یې جوړې کړلې، ګروپونه یې جوړ کړل باقاعده نبي علیه صلات وسلام ته تکلیف ورکولو، دغه خندا کول، هغه ته څه طریقه باندې پریشانه کول، څه طریقه باندې هغه تکلیف ورکول. یو طریقې کار دا به یې شروع کړو چې نبي علیه صلات وسلام کور مخې ته به یې ګن اچولو به دې دپاره چې د ده کور مخې ته ګن پروت وي او دی بیمار شي ایسته. او کله به یې داسې کول چې د الله د رسول د کور په مخه په کومه لاره به چې نبی علیه السلام تلو راتلو هغه کې به یې داسې ضرري شیز اچولو، غنه شوله، شیشه شوله، بل یو ضرري شیز شولو چې نبی علیه صلات وسلام په هغې باندې تکلیف ورسېږي، زخمي شي، لیخپې خوږ شي چې نور د کور نه راوځي. دا طریقې کار به هم کولو چې نبی علیه صلات وسلام په لاره کې به ضرري او نقصاندeh شیز غورځولو. بیا نبی علیه صلات وسلام په دې دوران کې د حج موسم رانږدې شولو او یو کمیټي داسې جوړه وه چې هغې کې تقریبا 50 سردارانو او په دې 50 سردارانو مشر چې دی ابولهب او دا کمیټي دې لپاره جوړه و دا ګروپ چې دا به د نبی علیه السلام استهزا به کوي، د نبی علیه السلام سپکوالی به کوي. نبی علیه صلات وسلام به د حج په موسم کې خلکو سره میلاوېدلو به د دې کمیټۍ چې کله اولنی میټینګ کېدلو اولنی اجلاس نو ولید ابن مغیره هم پکې ناستو. وی چې یاره څه به وایو خلکو چې کوم خلک راځي موږ د مخالفت کوو، خندا پسې کوو، څنګه به کوو. نو یوه رایې دا راغله چې یاره موږ ورته وایو چې دا کاهن دی، کهانت کوي. ولید ورته ویل دا کهانت ټول خلک پیژني چې کاهنان څنګه وي، کاهنان هم کتلی دي، دا خو کاهن نه دی. بیل زه بیا به داسې ووایو چې دا پاګل دی او د ده دماغ خراب شوي دي، دې ګډې وډې خبرې کوي. نو ولید ورته وویلو ویل تاسو ته پته نه دی پاګلان څنګه، دا خو د پاګلو خبرې نه کوي، دی خو دومره خوږې او پستې خبرې کوي چې د خلکو زړونه ګټي. نو وی درېم به داسې وکړو چې موږ چې شاعر دی. نو ولید ورته ویل تاسو شعر او شاعري نه پېژنئ، موږ ټول خلک شعر او شاعري پېژنو، د شاعر په کلام پوهېږو، شاعر شعر څه ته وایي، شاعري څه ته وایي،
شاعر پیژندلی کېږي د کلام شعر نه دی او که مونږ داسې وکړو که نه چې د شاعري وایو د کلام شي خلکو ته به دروغجن ښکاره شو دا خو دروغجن دي او دا سړی ټیک دی ولې خامخا خلکو ځان دروغجن کوو او بیا ورته داسې چل وکړو جادوګر به ورته ووایو ولید ورته ویل جادوګر خلک ډېر څښا په څښا خلک یې ویل جادوګران ویل دا خو ډېر پاک انسان دی او د دې په چهره کې چې دی یو خاص نورانیت دی دا کلام د خلکو زړونه نرمۍ خلک ځان ته مایله کوي نو خلکو ورته وویل چې ښه چې نه شاعر دی او نه کاهن دی او نه ورته پاګل وی نه ورته بل نو څه ورته ووایې څه ورته ووایې نو ولید ورته ویل داسې به وکړو چې موږ خلکو ته به ووایو دا هغه کس دی چې دی دوه په کور کې دوه خلک په جنګ کړي دي په کورونو کې اختلافات پیدا کړي د وجې نه پیدا شو خاندانونه ختم شو رشتې ختمې شولې دا وشلو خلک به تیرو ورنه که دغه خبرې کوو که نه نو تاسو ته ښه پته لري داسې کلام وایي داسې کلام هېڅ چا نه دی اورېدلی او مؤثر کلام دی خوږ کلام دی او هغه ویل چې د دیهاتو عرب خلکو بیا په عربۍ ښه پوهېږي نه دا کهانت دی نه جادوګري ده نه یو بل شیز دی نه شاعري اسم دا واقع د رب کلام دی خو زمونږ طریقه کار به دا یې وایي چې هلکه ده خواته پیغام په دې مکه معظمه کې تاسو حج له رالی او که دلته کم پیغمبر خواله تاسو ورځئ نو ګورې هغه داسې کارونه خلکو سره کوي که خپل کور رانول غواړئ نو ورځئ والا بیان په دې باندې د هغوی بیا اتفاق شوی دی خو په دې باندې هم به د هغوی زړه نه یخېدلو او نبی علیه صلات وسلام یو ځلې په حرم کې مونځ کوي عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمای هغه د دې واقعې چې شمدید ګواه دی چې نبی علیه صلات وسلام په حرم کې مونځ کولو او عقبه ابن ابي معیط راغی نبی علیه صلات وسلام په مانځه باندې په بیت الله شریف کې ولاړو او د الله د خپل صادر چې دی د غاړې نه کوز کړلو او خپل صادر تاوکو پړی غوندې دې جوړ کړلو او بیا چې نبی علیه صلات وسلام د سجدې حالت ته تللو نو نبی علیه صلات وسلام مری مبارک ته هغه صادر ور واچولو بیا یې تاوهلو نبی علیه صلات وسلام خپله سجده د سجدې په حالت کې دا کار یې ورسره کولو نبی علیه السلام خپله سجده بالکل په آرام سره وکړله او د سجدې نه چې کله نبی علیه صلات وسلام راپورته شولو نو د نبی علیه صلات وسلام د سترګې مبارک داسې بهر ته سمې راوتې وي د الله پاک د رسول مری خفه کړې وه او د صادر له په مخه زور ورکولو دی تاوهلو دې دپاره چې په دې طریقه به نبی علیه السلام قتل به کړو شهید به کړو عمرو بن العاص فرمایي چې په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او به چې ویې کتل چې عقبه دا کار شروع کړی رامنډه کړله او عقبه باندې ګزار وکړلو او لاس یې ول خلاص کړل د صادر نه او د نبی علیه صلات وسلام د مری مبارک نه صادر لرې کړلو او چا یې کړه په حرم کې چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو داسې سړی وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی دا خو د قتل او د جرم خبره نه ده او تاسو دې حد ته ورسئ د نبی علیه صلات وسلام په دشمنۍ کې د حرم حدود هم پامال کړ په حرم کې څوک دننه یو بل ته څه نه وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا کار کله وکړلو نو دوی پې د مکې معظمې نور خراب خلک په ده باندې راغونډ شو بدماشان او ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ډېره خطرناکه سزا وهل ورکړل او ډېر لوی بېزتي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وکړله د نبی علیه صلات وسلام د دې تکلیفونو بنیادي مقصد دا و چې د مونږ په تکلیف کې کو دا نور خلک به ویرېږي څوک به له خوا نه راځي او په یو موقع باندې داسې هم شوي دي چې ابو جهل ناست دی او نور خلک هم ناست دي نبی علیه السلام په حرم کې مونځ کوي بیت الله شریف کې او په دې وخت کې هغه ویل چې هلکه په پلانکي ځای کې اوښ لرې پروت دی د هغه کلمې اوس خاوالې پراته دي تاسو کې څوک نوجوان شری چې لاړ شي او دې هغه راوړي او د نبی علیه صلات وسلام د سجدې له کله لاړ شي د په شا باندې غورځوي عقبه بیا لاړل دا بدبخته لاړل او د نبی علیه صلات وسلام دا شي دې راوړلو دا ګن او نبی علیه صلات وسلام چې کله سجدې له لاړلو نو په شا مبارک باندې ورته دا ګن وغورځول په حرم کې دننه نبی علیه صلات وسلام خپله سجده کوله
او سجده اوږده کړله او په دې وخت کې فاطمه الزهرا رضی الله عنها خبر شوله ډېر کم عمر د فاطمه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملا مبارک باندې د مکې خلکو ګند درچولې نبی علیہ السلام په سجده باندې پروت دی فاطمه الزهرا رضی الله عنها رااله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاه مبارک نه ګل لري کړل او بیا رااله او دوی د بهر د حرم نه بهر به دړې جوړې وي په دړو باندې بناستو او دا خنداګانې کولې په حرم کې بهر چیرمګو سردا بیزتی وکړه ډېر خنداګانې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچی فاطمه الزهرا ډېره بهادرۍ سره د هغوی خوا ته راورسېدله او ورته ویل زما د پلار جرم څه دی ګناه څه ده تاسو د هغه سره دومره بېعزتي تاسو د یو فرد کوئ او د هغه جرم دا دی چې هغه الله تعالی طرف ته خلق رابلي تاسو خو د حرم حدود هم پامال کړل دې دپاره او ډېرې تیزې خبرې وکړلې او په دې سردارانو کې یو سړي کوم جرأت نه وی د دې ماشومې بچی جواب یې کړی وی هېڅوک دا چې بلکل الله تعالی دا ټول خلک دباو کړ ویرېدل داسې ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې واقعاتو بنیادي مقصد دا دی چې موتانن مسلمانانو کلمه راته راځي جوماتونه آباد دي قرآن شریفونه دي دا د یو دا د الوا د خوراک او یا د ډېر خیراتونو د خوراکو او د پستو خبرو په نتیجه کې دا دین نه دی را رسېدلی نن موږ د سعودي عرب نه په 100 کیلومیټره کې څومره لرې پراته یو په دې وطن کې الحمدلله د قرآن او د حدیث چې دی موږ ته څه نه څه معلومات دي څه نه څه په دین باندې پوهېږو دا نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېر لویه سخته تېره کړې ده دې لپاره نو که هسې موږ خو سخته نه شو تېرولی خو دومره وکړو چې هسې زموږ د دین سره مینه پیدا شو په دین باندې عمل وکړو زموږ په دې معاشره کې هېڅوک هم نشي کولی چې موږ به دین کار کوو زموږ په مرۍ کې به څوک څادر واچوي او یا موږ د دین کار کوو څوک به راته په ملا باندې ګند وغورځوي داسې څوک نشي کولی او که داسې څوک کوي یو 100 کسان به له دا خوله ماته کړي خو موږ دپاره د نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې سختونو او د صحابه کرامو د دې سختو د تذکرې بنیادي مقصد دا دی چې ما ستا څومره قرباني د اسلام دپاره او دین دپاره ده او ما تا به څه برداشت کړی شو که به ما تا رالله که موږ نه یو اسلام کې چا پړق پاسو زه به اسلام باندې بیا پاتې شم که نه زه وایم چې یاره خدای پوه شه او دین یې پوه شه یاره ما خپل عزت په چا نه شو خرابولی یار داسې ده چې مسلمانۍ کې په دا سخت او دا تکلیفونه دا د ایمان نښه ده نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله باندې ډېر لوی مشکل برداشت کړی دی وګوره د نبی علیه الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ د وجې نه د هغه لور د ابوجهل بچو طلاقه کړله او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ابولهب او هغوی د نبی علیه الصلوۃ والسلام کور ته راولېږله بچی ورته کور ته رالېږلې طلاقه کړې ده دا مره سخت تکلیفونه او حالات چې دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله باندې کتلي دي دې وجې نه موږ لره د اسلام او د دین سره باندې عمل کول پکار دي او د پیغمبر علیه السلام هر سنت ته درون کتل پکار دي په خپله زندګۍ کې په شریعت باندې عمل پکار دی او دا قرآن لږ زده کول پکار دي چې موږ په قرآن باندې عمل